بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه. رب زدني علما، رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل من لساني يفقهوا قولي. نو دې ځای پورې دا یو قسم لمنګه مقدمه ویلا، د دې علم صرف مقدمه مو ویلا. نو د علم صرف په مقدمه کې موږ ګوره اول د علم صرف تعریف موضوع غرض وي، او دا غي سره موږ بیا اصطلاح کوم ضروری اصطلاحات چې د فني چې لکه ضمه ستوي، فتحه ستوي، کسره ستوي، سکون ستوي، شد ستوي، تنوین ستوي، حروف علت ستوي، ادغام ستوي، اسکان ستوي، ابدال ستوي، صيغه ستوي، دا موږ ویل. بیا موږ یو طرف ته ګرځاونو شروع کړل او یو طرف ته موږ د کتاب سبق شروع کوم. نو په ګرځانو کې اول موږ سلور د ماضي، سلور د مضارع، دو د جهت، دو د مستقبل منفي معلوم او دو د مستقبل معلوم ثقيله او دو د خفيفه. بیا موږ د امر بار ګرځانو نه، د نهي بار ګرځانو نه، پای بس د اسم فاعل، د اسم مفعول، د صفت مشبہ، د صيغه مبالغه، اسم تفضیل، اسم ظرف، اسم علی ګرځانو نه وکړه. دا ټول صرف کبیر دي او د دې سره سره موږ صرف صغیر کې نه دا پوره. بل طرف ته د کتاب په کار کې موږ سه اقسام زده کړل. د وزن دراوستلو طریقه موږ زده کړل چې وزن موږ راوباسو په کومه طریقه باندې راوباسو. د وزن پر راوستلو کې د کوم خبرو دا چرنده په کار ده، رعایت ساتل په کار دي. ثلاثي کلمې، رباعي کلمې، خماسي کلمې څه فرق په کې راځي، او کله به وزن موږ د موجوده شکل لا وباسو او کله به وزن موږ د اصلي شکل لا وباسو. دا خبرې کړې کنه. بیا موږ د زائده او اشتقاق خبره کړو چې حروف زائده څه ته وایي، حروف اشتقاق څه ته وایي، د زائده مکرر څه ته وایي، غیر مکرر څه ته وایي، زائده برا اشتقاق څه ته وایي، نقل باب څه ته وایي، الحاق څه ته وایي. دا غي نه چې موږ راوړي د موږ شش اقسام: ثلاثي مجرد، ثلاثي مزيد فيه، رباعي مجرد، رباعي مزيد فيه. لای مبارک خبره وکړه. او بیا موږ راوړي د اخر سره هفت اقسام ته چې لکه هفت اقسام: صحیح، محمود او مثال، اجوف، ناقص، مضاعف، لفیف. دای په اړه موږ خبره اترې وکړه. بیا ما تاسو ته وی چې یو 12 اقسام دي. 12 اقسام لکه د هر مصدر نه چې ګمبار څونه مشتقيږي. نو ما دا موږ دغه ونه وی ځکه چې موږ د ماضي سه ګردانو چې موږ وینم اول موږ د ماضي تعریف وکړو، د مضارع تعریف وکړو، او دغه شان د اسم فاعل او د اسم مفعول هر یو چې کم یو تر شوی دی نو دا غي موږ لاول ګردانو بیا جوړولو طریقه او وزنونه دا ټول موږ ویلي دي. دا به موږ وایو. اوس په دې مقدمه کې یو خبره زمونږ ده د بابونو خبره، او یو تیر نه دا چې دا د یو صرف صغیر کوم موږ لګا د نصرې دکو نو دا هر باب نه موږ صرف صغیر او صرف کبیر دا به موږ څنګه جوړو. نو دا خبره تاسو زده کړئ چې په علم الصرف کې ټوټل چې کړه ټوټل 40 بابونه دي. پدې کې دا 18 بابونه چې کنه دته ملحق وای څورته وای، او 12 بابونه چې دا 18 نه علاوه 22 بابونه دا غیر ملحق دي. واښوي ها ټوټل ابواب سوري 40. نو پدې 40 کې ملحق بابونه چې دا سوري 18 او غیر ملحق چې دا سوري 22 دا غیر ملحق. وسو په علم الصرف کې دا 22 بابونه چې دا استعمالي ډېر او دا چې ډېر نه استعمالي. واښو به باندې نو موږ بل اول د دې ملحقات او باس کوو. دا غیر ملحق کوم. نو غیر ملحق بابونه ګورم موږ ویلو چې فعل په څلور قسمه باندې راځي. فعل په څو قسمه راځي؟ په څلور قسمه: ثلاثي مجرد او ثلاثي مزيد فيه، رباعي مجرد او رباعي خماسي مجرد. ما ځان په کوم جوړو خماسي په کې نه راځي، خماسي په کې فعل نه راځي، خماسي په کې فعل نه راځي. پرې باندې پوه شو تاسو ها؟ اوس دا 22 بابونه چې دي کنه بلا 22 بابونه. نو په دې 22 بابونو کې دا ثلاثي بابونه چې دي کنه ثلاثي دا دغه دي 18
څو بابونه دي 18 بابونه دي او دا رباعي مجرد چې دا څو بابونه دي 18 او سلو څو شي واسو بلی منی وز دا 18 ثلاثی شول او 4 شول رباعی شول نو په دې 18 کې شپږ بابونه دي دا ثلاثی مجرد دي شپږ په کې سری ثلاثی مجرد نه پیژنم دا درې اروپا کې اصلي وي ځای پر نقل باب او الحاق کې او 12 بابونه چې دا ثلاثی مجرد فی وز دا 12 بابونه چې دا په ضبط قسم دي یو دی به هم د وصل یو دی به هم د وصل څه دی وایي چې باغی هم د وصل نه چې په شروع کې هم د وصل او با هم د وصل هم د وصل نه پیژنم هم د وصل په ابتدا د کلام په لګي او په د کلام کې نو په ثلاثي باندې به هم د وصل باغونه چې دا پنځه دي او با هم د وصل چې دا سوري او رباعي مجرد یو باب ده رباعي مجرد څه دي او رباعي مجرد فی با هم د وصل او به هم د وصل نو به هم د وصل یو باب ده با هم د وصل څه دي دا ټوټل 22 اگر ټوټل کو 40 دي 18 به ملحقات دي او 22 دي غیر ملحق یا به ثلاثي یا به سوي 22 چې ټوټل دي نو باندې کې سلو رباعي او 18 په سری ثلاثي مجرد ثلاثي یا په 18 ثلاثي کې شپږ چې ناصري او 12 او دا سلو چې دا رباعي مجرد دي سلو رباعي دي یو به رباعي مجرد ده او درې به رباعي بیا نه ثلاثي به دي په واقعونه په فقط اسمه یو دي بیا هم توسل یو دي سو بیا هم توسل سوري او بیا توسل سوري او په دې رباعي مجرد فی کې بام توسل او بام توسل په دې باندې پوښوي ها اوس موږ ردی سره د سټل کو چې نن موږ د ثلاثي مجرد بابونه تراکو په دې خبره مانته ځان پوه کوي چې ثلاثي کلمه ده ثلاثي کلمه ده نه پیژنم چې ورو باسته به راغلي هغه به د شپږ بابونو نه بنا جدا بنا راځي د شپږ بابونو نه جدا راځي لکه دا په خامخا د شپږ بابونو کې د یو باب په وطن باندې وي دا شپږ بابونه پر مصرف کې څنګه جوړ شوي او دا موږ څنګه پته لګي چې دا کلمه د کوم باب نه راغله او د هر باب نه چې دا موږ وایو په کومه طریقې باندې وایو نو ما ته فکر دی ماضی او مضارع په پیژنې کنه ماضی څه ته وایي او په ماضی کې موږ ویلو بلکې کې چې موږ کله وزن نوښتو موږ وی په موضوع کې چې کوم حرف د وزن د فا کلمې په مقابله کې ته بسوي فا کلمه او کوم چې د عین په مقابله کې ته او کوم چې د لام کلمې په مقابله لکه دوس وې مې لکه ضربا پدې کې عین کلمه دا مفتوح ده که مکسور ده که مضمون ده دې ته موږ وایو مفتوح العين او ضربا پدې کې ازوات ته موږ سوایو چې بل ازوات باندې فتحه ده کسره ده مفتوح الفاء مفتوح الفاء او مفتوح العين او مفتوح اللام ضربا وزمه سميعا نو پدې کې دا سین دا مفتوح الفاء او میم مفتوح العين ده ها پوښښ مې باندې او دا سميعه کې دا عين مفتوح اللام دې خبره باندې پوښښ یعنی کوم چې دا فاعل په مقابله کې راځي دا فاعل مو کوم د عين په مقابله کې راځي تاسو اوس په دې فاعل باندې چې کفت هوا جو مفتوح الفاء ورته کبه فاعل باندې کسره جو صبر او کدا فاعل باندې زموج صبر او کبه عين کلمه باندې فتح هوا مفتوح العين او که بیان کلمه باندې کسره او که بیان کلمه باندې زمو اوس دا خبره ده بدن کې یاد وساتئ چې په ماضی کې فا کلمه او لام کلمه همیشه لپاره مفتوح وي په ماضی کې فا کلمه او لام کلمه همیشه لپاره سوي خدا عین کلمه چې دا بدلی کی را بدلی عین کلمه څه دي نو د دې ګوره چې ماضی مفتوح العين هم راتلی شي ماضی مفتوح العين د ماضی مفتوح العين لکه فعل فعل ضرب ضرب نصر فتح اكل اخذ امر قرأ
مفتوح نه کنه او دا ماضی مکسور العين هم راتلی شي ماضی مکسور العين راتلی شي لکه فاعله لکه موږ وایو فاعله وزن دی کنه جو سبب شي سمع او شهد علم حسب وایي ویل باندې او دا ماضی مضموم العين هم راتلی شي مضموم العين چې بیان کړه باندې سوي سموي لکه فاعلا لکه دې کروما شرفا او حسنا كدرا نو بعین کلمه باندې ګوره اس په دې دریوانو مثالو کې تاسو کتل فا کلمه او لام کلمه په دې باندې همیشه لپاره فتحه ده او صرف عین کلمه بدلیږي را بدلیږي وایي څه بدلیږي عین کلمه بدلیږي را بدلیږي بلاوله کې ماضی مفتوح عین او درېمه کې ماضی مکسور العين او درېمه کې نو ماضی په څو قسم راتلی شي درې نمبر 1 دا اوس موږ د څه تفصیل کوو د ثلاثي مجرد د ابواب د ثلاثي مجرد بابونه سوري سوري شپږ د ثلاثي مجرد بابونه سوري شپږ دي پای کې موږ وسیله شروع کوو موږ وایو اول دا ماضي په ماضي کې فا کلمه بدلیږي لام کلمه بدلیږي فا کلمه او لام کلمه همیشه لپاره سوي حضور وایي دا عین کلمه په درې حرکتونو کې راځي شي یا مفتوح العين وي دغه شانته په مضارع کې اول خو جو علامت مضارع نه بدلیږي را بدلیږي فا کلمه په مضارع کې همیشه لپاره ساکن وي فا کلمه په کیسه وي او لام کلمه چې نو دا همیشه لپاره په دې باندې ضمه راغلي وي خو صرف پای کې عین کلمه بدلیږي پوښوي نو لکه مضارع هم مفتوح العين مضموم العين مكسور العين راتلی شي لکه مضارع مفتوح العين د دې څه مثال دی چې پای کې عین کلمه به مفتوح مثال وایا يفعل يفتح يعلم يسمع يشرب يشهد دا ټول باندې مضارع مفتوح العين نه کنه و چې مضارع مکسور العين وي يضرب يحسب او يشرب او غلو ډیر شي مثال لري پوښتنه به باندې او چې ماضي مضموم العين وي يكثر يكرم ياكل ياخذ يفعل يقعد يقتل يكرم يحسن ډیر شي تاسو پوښتنه به باندې نو په مضارع کې هم فا د علامت مضارع به همیشه لپاره مفتوح وي علامت مضارع به همیشه لپاره او فا کلمه به همیشه لپاره ساکن وي او لام کلمه به همیشه لپاره مضموم وي چې کله په عامل نه راغلی مضموم وي خو صرف دا عین کلمه بدلیږي را بدلیږي نو عین کلمه راځي په څو قسم راتلی شي کم دي مضارع مضموم العين جو ماضی وستانو تاسو کومه چې لکه ماضی مفتوح العين مضارع مفتوح العين د څه مطلب دی چې یو باب د سی وی چې په فا کلمه په ماضی کې هم مفتوح وي او په مضارع کې هر کلمه هم څه وي مفتوح وي د مضارع مکسور العين څه معنی ده چې په مضارع مکسور العين چې په مضارع کې په عین کلمه باندې کسر راغلي مضارع مفتوح العين څه ته وایي مضارع مضموم العين ماضي مكسور العين ماضي مضموم العين واضبط لكم ايه ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين فتحوي او مضارع بعين كلمه ماضي مضموم العين مضارع مفتوح العين يو ملګری وای یو ها ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين چې په ماضي کې په عین کې باندې کې او په مضارع کې په عین کې باندې کسر
ماضي مفتوح مضارع مفتوح ماضي مكسور العين مضارع مفتوح العين سو په دې خبره باندې کار نه کنه کار ها وایي مې معنی مجهول نه دا ټول موږ د معلوم خبرې کوم مجهول خو بیا جوړیږي نه معلوم نه جوړیږي دا ټول په معلوم خبرې دي مجهول پکې نشته ها زه څنګه بوس کوم ماضي مضموم العين مضارع مفتوح العين ماضي مكسور العين مضارع مكسور العين پوښتنه مې معنی په دې باندې پوښتنه ده اوس د دې نه خبره ده خو چې لکه چې ماضي مفتوح العين وی کنه چې ماضي مفتوح العين وی نو مضارع وسره څنګه راتل پکار دي مضارع وسره ته وخت ما دا وخت دا دقیقه مو ها بل وکیږي مو ما دا وخت چې ماضي مفتوح العين وی کنه چې ماضي مفتوح العين وی نو د دې سره مضارع درې وړ قسم راتلی شي مضارع مفتوح العين هم راتلی شي مضارع مفتوح العين او دا مضارع وسره مكسور العين هم راتلی شي او دا مضارع وسره مضموم العين هم راتلی شي او دا مضارع وسره مضموم العين هم راتلی شي نو چې ماضي مفتوح العين وی او مضارع مفتوح العين وی نو د دې مثال بسې فعل يفعل لك فتح يفتح فتح دا وګوره فاعل کلمه باندې فتح لکنه او په مضارع کوم باندې کلمه باندې فتح لکنه نو چې او به نمبر چې ماضي مفتوح العين نو بدن کرا ولا فعل او چې مضارع مكسور العين يفعل فعل يفعل لك ضرب يضرب وورا چې ماضي مفتوح العين مضارع مضموم العين لك فعل يفعل لك نصر ينصر ٹھیک شو لا ها نګورم موږ درې بابونه ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين لك فتح يفتح ماضي مفتوح العين کلمه کوا دا به اصولي گئی دا ورانو نو بیا ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين دا په کتاب کوم شته ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين لك فعل يفعل لك ضرب يضرب او ماضي مفتوح العين مضارع مضموم العين لك نصر پوښوي اوس چې ماضي مکسور العين وي نو بدن کې بناولې چې فاعله نو چې ماضي مکسور العين وي نو مضارع سره دوه قسم راتلی شي مضارع سره دوه قسم راتلی شي یو مضارع مفتوح العين او مضارع مكسور العين لکه دې په کې نشي راتلی چې مضارع مکسور العين وي او مضارع مضموم العين وي چې ماضي مكسور العين او مضارع مفتوح العين وي وزن بسيط فاعل يفعل لك سمع يسمع كيف شو لا او چې ماضي مكسور العين مضارع مكسور العين لك فاعل لك حسب يحسب او چې ماضي مضموم العين وي مضارع سره صرف یو قسم راتلی شي یو قسم چې هغه مضارع مضموم العين وسوګره منګه د اول کې چې درې وانه ولیکلو او په دیم کې لاولې بو ولیکل او په دریم کې صرف اخرانه ولیکو چې ماضي مضموم العين مضارع مضموم العين لك فعل لك ضرب يكون نو دا شپږ بابونه دا د ثلاثي مجرد بابونه دي دا ودره تاسو ولګا د مضارع د ثلاثي مجرد شپږ بابونه دي د ثلاثي مجرد څو بابونه دي شپږ بابونه دي د ثلاثي مجرد څو بابونه دي شپږ بابونه دي اوس کوم بابونه دي وګوره فتح ضرب فتح يفتح ضرب يضرب نصر ينصر سمع يسمع حسب يحسب ضرب اوس دا شپږ بابونه جوړیږي څنګه
نو دا په دې طریقه باندې جوړیږي چې ماضي مفتوح العين وي نو مضارع وسره درې قسم راتلی شي ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين او چې ماضي مفتوح العين نو مضارع وسره دوه قسم راتلی شي یو ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين او ماضي مفتوح العين مضارع او چې ماضي مضموم العين نو مضارع وسره یو قسم راتلی شي اوس د دې نه به تاسو ته اوس لګېدلي چې لکه موږ هغه وایو فتح يفتح فتحا فهو فاتح او ضرب يضرب ضربا فهو نو دلته ګوره په يضرب باندې موږ کسره وایو په ينصر کې په عین باندې موږ سمو ځکه چې بابونه جدا جدا دي نو ثلاثي مجرد شفق بابونه دي شو بابونه دي شفق کم دي فتح يفتح ضرب يضرب ورته دي لا ولا نخره دي سمبل له لکه فتح يفتح ودري فا وصل کېږي سو فا او ضرب يضرب سره صحیح سوال او د نصرين سور سره نون او د سميع اسمه سره شي او د حسبيه اسمه سره او د كرمين اسمه سره كاف خوش ها فا صاد نون سين ح كاف خوش به معنی دی معنی واضح وس پدې کې دا خبره ده دې دې ورته خوش وي چې لازم درې صبح مونږ دي کم دي وجه تاسو ګردان وایي کنه نو بیا مګر دې خبره خیال ساتئ چې لکه فتح يفتح کې عین کلمه مضارع کې مفتوحه نو بټولو کې بلکه فتح يفتح فتحا فهو فاتح وفتح يفتح فتحا فذاك مفتوح ما فتح ما فتح لم يفتح لم يفتح ليش معنى لم يفتح لم يفتح يا لك نصر ينصر من نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك ما نصر ما نصر لم ينصر لم ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر لا ينصر فعين كلمه ما نقول زمانه فلا ولا دي ما توسط په ایمیج مچ کې وي چې لکه فلا ولا کې کوم عین کلمه ما کوم ته په ټولو کې به نو هغه دا خبره وا لکه ته دې سره شو ویل چې نصر ينصر نصرا فهو ناصر ونصر ينصر نصرا فذاك ما نصر ما نصر لم ينصر لم ينصر لا ينصر دا غلط دی او دا شان ضربه یضرب دوی نو تر څه چې ضربه یضرب ضربا فهو ضارب د څه ضربه یضرب ضربا خوشوي یو خبره بل څه کې بدی کې کنه بیا سبب ان شاء الله بدی کې نور خبر بیا مخکې بوزم تاسو ته چې بدی کې دې تاسو وګورئ کنه نو بدی کې دې چلې چې بعض په کې چې بدی کې د ماضي او د مضارع عین کلمات غواړو کې یو شان ده او بعضو کې چې د ماضي او د مضارع عین کلمات جدا جدا ده لکه دې ته وګورئ دا ماضي مفتوحین او مضارع مفتوحین دای کوم ماضي او مضارع باندې یو شان ده کنه ها دا فتح يفتح ماضي او مضارع باندې کلمه سړي چې هغه سړي مفتوح دي عین کلمه سره مفتوحه ده او دا شان دي ماضي مکسور عین او مضارع مکسور عین لکه کوم باب ده حسب يحسب کوم باب ده حسب يحسب او دلته او یو دا یو باب ده کرومه نو پکمه کې چې ماضي او مضارع عین کلمې حرکت یوي پکمه کې چې د ماضي او د مضارع عین کلمې حرکت یوي دي ته ویل کېږي فروع الابواب څور ته ویل کېږي فروع الابواب څور ته وایي او پکم ځای کې چې د ماضي او د مضارع عین کلمه مکسوره دا یو شان نوي د ماضي او د مضارع عین کلمه یو شان نوي نه ته ویل کېږي اصول الابواب څور ته ویل کېږي اصول الابواب نو اصول الابواب کم دي اصول الابواب دا ضرب نصر او سمع او فروع الابواب کم دي فتح حسب خوښوي اصول الابواب دې څه کوي چې دا ډیر زیات استعماليږي په کلام عربي کې او دا فروع الابواب دا لګ استعماليږي یا دا اصول الابواب دې څه کوي چې دا اصل دي او دا فروع الابواب د دین جوړ شوی دي څنګه جوړ شوی نو بیا تاسو ته کوي نو پدې کې عقلن چې کنه نه احتمالات دي لکه څنګه چې ماضي مفتوحین او مضارع وسره درې قسمه راوړل ماضي مکسورین درې احتمالات او ماضي مضمومین درې احتمالات واښوي خدا درې چې نه بګري استعمالي او شپږ استعمالي شپږ څه استعمالي دا نقشه ولا کولای شي نو په دې نقشه کې دا چې لکه بدی کې لیکلي ثلاثي مجرد نه بابونه او درې پکې شاذ دي درې پکې نه استعمالي او شپږ پکې مستعمل دي مستعمل بابونه شپږ د ثلاثي مجرد کم دي فتح يفتح
بس کانو چې دا وځه لګه فتح يفتح کم باب دی نو ته به چې بدی کې عین کلمه د ماضی عین کلمه مفتوح ده او د مضارع عین کلمه هم سره مفتوح ده سمع يسمع کم باب دی ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين ماضی مکسور العين مضارع مفتوح العين کرم یکرم کم باب دی د دې ډېر خوري فائدہ ده تاسو نن داشته کې چې دا ته یاد شول کنه ان شاء الله نو په قران مجید کې چې څومره مصیږي دي دا بیا پته لګي چې دا په سورۃ مجید کې کم باب نه راغلي لکه دا څه مګره لکه اس مثال درکوم دا لکه زمه يرزقون ما ته یو ټکی ولیکو يرزقون کې بری کې ته وګوره عین کلمه چې نه دا د دې شی وزن يرزقون وزن ايه وزن يفعلون عين كلمه بقى شي شيء ها عين كلمه بقى شي شيء هلك فادا بادا تادا جيم دي لام ده شي شيء دا ذا بغيره نو دا ذا چې دا نو دا مفتوح ده که مکسور ده که مضموم ده نو ذا مضموم العين شو څه شو لا مضموم العين نو چې مضارع مضموم العين وي نو مضارع وسره ماضی وسره یا مضمون نه دی یو سره دی مفتوح العين نو دا قرآن مجید کې ګوري چې دې ماضی څنګه استعمال شوی دا مفتوح العين استعمال شوی دا کا مضارع مضمون العين استعمال شوی دا نو ګوره موږ په قرآن مجید ته وکړل نو قرآن مجید کې رزقنا ټکی راغلی سره راغلی رزقنا پکشته کنه نو رزقا پر رزقا کې موږ وکړل چې الکه په دې کې عین کلمه څه شری ساده نو دا ماضی مفتوح العين شو کنه نو چې ماضی مفتوح العين وي او مضارع مضموم العين وي دا خدای کار دی کم به نصرین شو سببي نو چې وسته د رزقنه تاسو څنګه کاردان وکا نو ته به شو رزق يرزق رزقا فورا د نصرین سره بجان کاردان بګي د څه باندې چې رزق يرزق رزقا فورا چې قند څه باندې رزق يرزق رزقا پوه شو مې باندې نو تاسو به څه وکړئ یا کو بکیو کوي خو نور کار والا یو بداو کوي کنه چې لکه یو خو بابونه اجمالا نیت چې ټوټل 40 بابونه دي ټوټل څو بابونه دي 40 بابونه دي او ثلاثي به کسوري 18 دا ثلاثي نو ملحق او غیر ملحق بکې 18 دي او غیر ملحق بکې 22 دي دا 22 بابونه اول ثلاثي او رباعي په 22 کې ثلاثي سوري 18 او رباعي چلو بیا بری ثلاثي کې مجرد سوري او مزید سوري کب ثلاثي مجرد دي او 12 ثلاثي مزید فی دي او رباعي مجرد سوري یو او رباعي مزید فی 3 او بیا موږ رااله د ثلاثي مجرد شپږ بابونه لا نو ثلاثي مجرد شپږ بابونه چې دا موږ جوړو نو په کومه طریقه باندې به جوړو دا تاسو ته یاد شو دا خبره چې ماضي مفتوح العين او مضارع مفتوح العين دا یو به ځان کنه چې ماضي مفتوح العين می مضارع مفتوح العين دې څه مطلب دی دا به مطلب باندې پوه شئ ها او بیا دا بابونه شپږ بابونه چې ماضي مفتوح العين نو مضارع سره مفتوح العين مکسور العين دا ټول لته شي دا څه کوي که ما دا ثلاثي مجرد شپږ بابونه اورا نو ته به شوي چې ماضي مفتوح العين مضارع مفتوح العين فتح يفتح ماضي مفتوح العين مضارع مكسور العين ضرب يضرب ماضي مفتوح العين مضارع مضموم العين نصر ينصر ماضي مكسور العين مضارع مفتوح العين فسمع يسمع ماضي مكسور العين مضارع مكسور العين حسب يحسب او ماضي مضموم العين مضارع مضموم العين كرم يكرم فدي بابونه کې درې بابونه اصول الابواب دي او درې بګي فروع الابواب دي چې بګمو کې عین کلمه یو شان ده فروع الابواب دي او چې بګمو کې عین کلمه یو شان ده نو هغه تبع اصول الابواب وایي د دې شپږونه با صرف صغیر ولیکي د دې شپږونه با صرف صغیر ولیکي ټیک شولا د دې شپږونه با صرف صغیر ولیکي نن څورزه مودو شورو دا او کبوت ورته کس ورته د زیارت چوټی دا د جمعې چوټی دا د هفته پورې چې ان شاء الله تشریف راوړی نو سره د اورولونه ما یادول اورما صحیح ده تاسو به ان شاء الله چې کله درولې